د بېنظیرې د روپو په باره کې اهم معلومات در سره شیر کوم ځکه راتلونکی قسط چې دی هغه به تاسو ته په ډیجیټل ویلیټ کې میلاویږي کم په دوکانونو کې چې تاسو ته میلاوېدو هغه سیسټم چې دی هغه ختم شوی دی نو اهم معلومات در سره شیر کوم ځکه که تاسو په دې باندې عمل ونه کړو نو تاسو ته راتلونکی قسط چې دی دا تاسو ته نشي میلاوېدی نو دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره نو تاسو ویډیو رالی دا مخکې شیر کوئ چې نورو کسان ته هم ورورسي ځکه اوس چې کمې د بېنظیر روپۍ دي نو هغه به تاسو ته په ډیجیټل ویلیټ کې میلاویږي لکه ستاسو موبایل چې دی تاسو ته په هغې کې یو اکاونټ جوړیږي او تاسو ته په هغه موبایل کې چې دی دا روپۍ به تاسو ته میلاویږي د هغې لپاره به اپلیکیشن وي ستاسو د موبایل سیم ته چې دی هغې ته به دغه روپۍ راځي نو تاسو هغه روپۍ چې دی نورو کسانو ته هم لیږلی شئ که چا ته یې لیږلی هم شئ بل ته هم جمع کولی شئ هر قسمه کار چې دی هغه تاسو د هغې اکاونټ نه چې دی هغه تاسو کولی شئ که تاسو ته کم قسمه کار تاسو کوئ لکه څنګه زموږ ایزي پیسه اکاونټ وي که بل ته موږ جمع کوو بل ته هم جمع کولی شو که بل کس ته یې لیږو بل کس ته هم لیږلی شو نو دغه هر سره چې دي دا به تاسو د خپل اکاونټ نه چې دی دا به تاسو کوئ خو چې ستاسو دغه اکاونټ نه وي نو تاسو ته بیا روپۍ چې دی دا نشي میلاوېدلی نو اکاونټ د ټول لپاره لازم دی بل دا کوم ریټیلر چې وو لکه کومو دوکانونو کې چې به تاسو ته روپۍ میلاوېدلې د هغو سره ستاسو سیسټم ختم شو تاسو به اوس په هغو پسې نه ځئ د هغو نه به څه معلومات چې دي دا به تاسو نه حاصلوئ دا به تاسو ته اوس په هر ځای کې میلاویږي د هغو سره مکمل سیسټم چې دی دا ختم شو ځکه چې د هغو سره به کم دغه و هغه موبایل به چنده شو تاسو چې پکې ګوتې لګولې کم ماشین چې به ورسره و نو هغه ماشین چې دی هغه اوس کار چې دی هغه به نه کوي دا به تاسو ته اوس په هر ځای کې میلاږي په ایزي پیسه جیس کیش دغه شانتې الپلا پې د دې بینکونو چې دی دا روپۍ به تاسو ته میلاویږي تاسو خپلې روپۍ چې دی دا به هر ځای کې راغستی شئ خو اکاونټ چې دی هغه د دې لپاره لازم دی چې دغه اکاونټ ستاسو نه نو تاسو ته به روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي نو ځینې کسان دی چې هغو څه غلطیانې کړي دي غلطیانې دا دي چې د هغو سیم بني په پرس کې چې دی به دې کې پروت دي لکه په پټوه کې پروت دی په کور کې ایښودی یا دې بند شوی دوباره یې راایستلی نه نو د کومو کسانو سره چې سیم نه نو هغو ته به ګوره روپۍ نه میلاویږي نو سیم چې دی دا به تاسو دغه کې نه ږدئ دا به تاسو په موبایل کې ږدئ چې ستاسو په موبایل کې پروت دي نو تاسو ته پته لګي چې زموږ اکاونټ ته روپۍ راغلی نو تاسو خپلې روپۍ چې دی دا رایستی شئ نو سیم د دې لپاره لازم دی سیم چې دی دا به تاسو کولاو ساتئ که بند شوی نو دوباره چې دی ځان له سیم راوکاږئ لاړ شئ او سیم چې دی دا دوباره راوکاږئ چې دوباره یې راوکاږئ نو تاسو ته بیا میسج راځي که دوباره یې راوینستلو نو ستاسو اکاونټ ته به روپۍ چې دی دا به نه راځي څنګه چې ستاسو د عام سیم دی تاسو اوس دا سیم استعمالوئ او دا خلکو له ورکوئ چې په دغه سیم ستاسو سره رابطه کوي ځینې کسان به زموږ زوړ سیم چې دی هغه اوس ختم کړئ که په موبایل کې یوځای نه دا سیم کې دی او د دې نمبر نه چې دی خلکو ته ټلیفون کوئ په هر موبایل کې د دوو سیمانو ځئ نو تاسو داسې چل کوئ چې دا سیم ورسره کېدی نو په دې رابطه کوئ بیا به ستاسو دا سیم چې دی دا به د خلکو سره چې ستاسو زوړ چې دی دا به ختم کوئ نو په دې باندې به ستاسو سره خلک رابطې هم کوي او په دې باندې چې دی ستاسو اکاونټ په ومي نو تاسو ته به د بېنظیر روپۍ چې دي هغه به په دې سیم باندې میلاویږي خو ډېرو کسان دا چل کړی ده چا بند کړی ځینې کسان وایي چې سیګنل نه راځي د دې نه مخکې ما تاسو ته هم ویلي چې دا د پی ټي ای والا کار دی چې پی ټي ای والا چې دي هغه به یې دغه کوي کم پی ټي ای چې ده زموږ کومه محکمه چې ده دا د هغو کار دی هغه به دغه سیګنل برابرې ځکه دا سیمان د هغو له طرفه چې دی دا ورکړی کېږي او د هغو له طرفه دا وینا شوې ده چې دغه 1 کروړ سیمان چې دی دا به ورکړی کېږي نو چې دغه 1 کروړ سیمان د هغو له طرفه دي او هغو هر علاقه ورکړې ده نو هغه به کوشش کوي چې سیګنل ستاسو په علاقه کې چې دی هغه راولي چې ټاور والته وینا وکړي نو سیګنل به د هغو راولي کم کسان چې د سیګنل خبره کوي نو دا د هغو کار دی خو بندېده چې دی هغه ستاسو غلطي ده نو بند چې دی دغه به نه ساتئ نو دا معلومات دي بل دا چې څنګه ما تاسو ته وویل چې ریټیلر د ریټیلر کم کسان چې دي تاسو به مخکې روپۍ راغستې د هغو سره سیسټم ختم شو تاسو به د هغو دوکان ته نه ځئ د هغې کسان نه چې دی تاسو به نور تپوس نه کوئ ځکه چې هغو ته د دې په باره کې د هېڅ هم پته نه لګي بل دا چې هغو زیاتر کسان چې دی لوټ کړي هم دي لوټ کړي دا دي چې ځینې کسان ته به یې د بېنظیر روپۍ له کولاو پته به ورته لګېدی دا کولاویږي د هغې حساب چې دی هغه ما تاسو ته په نورو ویډیوګانو کې چې دی ویلی هم ده چې د کومو کسانو روپۍ کېږي نو هغه په کومه طریقه باندې کېږي چې زه هم د یو کس نه الم نو زه هم اخیستی شم چې د هغه ریکارډ وګورم زه درته هم چې هلکه 15,000 روپۍ به راکړې ستا روپۍ چې دي دا زه کوم او ته داسې ووایي زه یې له کوم زه هغه له نه کوي دا تا کوم رجسټریشن کړی دا په هغې باندې کېږي او هغه چې دی هغه دفتر والا بیا هم نشي چینج کولی چې تاسو دفتر ته لاړ شئ په دفتر کې چې کوم کس ناست دی تاسو چې کوم ریکارډ تللی هغه ریکارډ تللی په هغې کې بیا چې دی هغه له بدلي نه شي راوستلی چې تاسو روپۍ چې دي دا دوباره کولاو کړي که ته اهل یې روپۍ به درته میلاویږي که ته اهل نه یې نو د 2 کالو پورې چې دی ته رجسټریشن نه شي کولی نو دغې کسانو چې دی دغې به تاسو دوکه کولی به نو په دوکه باندې چې دی
ستاسو نه به چې دی روپۍ به یې اخیستلې. دغه شانتې ځینې کسان ته به وي ستاسو د ماشومانو روپۍ چې دی دا کولاوو، دومره روپۍ چې دا به موږ له راکړئ، یا به د دومره ماشومانو چې دی دا روپۍ به موږ له راکړئ، نو موږ به ستاسو روپۍ چې دي دا به کولاو کړو. نو د دغې کسانو سیسټم چې دی هغه مکمل ختم شو. تاسو به د هغې کسانو نه چې دی معلومات منع کوئ، ځکه د سټیټ بینک اف پاکستان سره چې دی د هغو سره اوس مکمل خبره چې دا هغه حل شوې ده چې اوس به دغه سړي چې دی دا مکمل ختم شو. د هغو سره چې کوم ماشینان وو په کومو کې چې به تاسو ګوته لګوله هغه سیسټم چې دی هغه یې مکمل ختم کړو. هغه ختم کړو. اوس چې ستاسو سره کم سیم دی دغې سیم ته چې دی ډایرکټ په روپۍ راځي، ډایرکټ په روپۍ راځي. خو ما تاسو ته په اوله کوم وي چې سیم چې دی دا به کولاو ساتئ. نو اوس د حکومت د طرفه چې دی ټایم ورکړی شوی دی کومو کسانو چې سیمان نه دي راغستي، کومو کسانو چې سیمان نه دي راغستي، نو اخرنی تاریخ چې دی هغه ورکړی شوی دی 15 جون. 15 جون چې دی د اخرنی تاریخ دی. که د 15 جونه پورې تاسو سیم راوانه غستلو نو بیا به تاسو ته مسلې چې دي دا به جوړېږي، ځکه د هغو له طرفه دا وینا شوې ده چې تاسو سیم راواخلئ چې تاسو د لیړونو او د رش نه چې دی تاسو دمه شئ. کم لیړونه او رش چې به روپو ته وو نو اوس په هغه نه ځکه چې ستاسو په اکاونټ کې به وي نو تاسو به دا دغه نه چې موږ خپلې روپۍ چې دي دا راوینستلې تاسو سره په اکاونټ کې نو هر ټایم یې رایستی شئ. که رایستی نه شئ نو ډایرکټ د بجلۍ بل جمع کړه، د بجلۍ په بل کې به لاړې شي. دغه شانتې د چا باندې قرضې د هغې ایزي پیسې ته یې ورولېږه، هغه روپۍ چې دی هغه شو یا جیس کیس ته چې دی هغې ته ورولېږه. ستا روپۍ چې دی دا لاړې د دوکاندار سیسټم چې دی دا ترې ختم شو. لکه دوکاندار له تللی دی خو دلته په کور کې به ناست د موبایل نه چې دی ډایرکټ ته لېږلی شي. نو اوس هغو چې دی 15 جون ورکړی دی نو کومو کسانو چې سیمان نه دي راغستي یا ورته څه مسله نو تاسو لاړ شئ خپل سیمان نه واخلئ. چې سیمان نه واخلئ ستاسو اکاونټونه به کولاو شي. چې اکاونټونه کولاو شي نو تاسو ته به روپۍ راځي. که تاسو سیم راوانه غستلو او تاسو د دې پروګرام دپاره اهلم یئ لکه د بېنظیر د روپو لپاره تاسو اهلم یئ خو تاسو ته به روپۍ چې دي دا به نه میلاویږي چې سیم ستاسو سره نه وي. نو هغه اوس 15 تاریخ چې دی د اخرنی تاریخ ورکړی دی. رش چې دی هغه ختم شوی دی، هغه رش نشته. لکه مخکینی چې کوم رش و نو هغه رش چې دی هغه مکمل ختم شوی دی. نو چې تاسو اوس لاړ شئ نو سیم چې دی دا به تاسو ته میلاو شي. په دې کې بیا ځینې کسان دا تپوس کوي چې موږ به ځان له دا اکاونټ چې دی دا به څنګه کولاو، لکه دې چې وایي دا ډیجیټل ویلټ اکاونټ چې دی دا به موږ څنګه کولاو. نو اکاونټ چې دی که تاسو کتلي د وزیر اعظم چې کومې روپۍ وي دغه د رمضان ریلیف پیکج نو په هغې کې ځینې کسان ته چې دی اکاونټونو ته دغه روپۍ راغلي. تاسو به کتلي د ځینې کسانو اکاونټونو ته روپۍ راغلې نو د هغې کسانو اکاونټونه جوړ شوي نو د هغوی اکاونټ ته چې دي روپۍ رالې. لکه د چا ایزي پیسه وي، د چا جیس کې شي، نو د هرې علاقې چې دی جدا جدا اکاونټ دی. نو د ځینې کسانو جوړ شي، د کومو چې نه دي جوړ شي او بیا هم نه پوهېږي نو هغه به دفتر ته راغواړي، هغو ته به ټلیفون کېږي، د هغوی اکاونټ چې دی دا به کولاویږي او چې د کومو کولاوي په هغه نمبر باندې له ځانه چې دی ستاسو اکاونټ ته به دغه روپۍ راځي. نو دا چل به هم نه کوئ چې یو دوکاندار تاسو ته وایي چې موږ له دومره روپۍ راکړه او موږ تاسو له اکاونټ کولاو کړو. نو د دغې لپاره به روپۍ نه ورکوئ. د سیم د رایستو لپاره چې دی د دې لپاره به روپۍ نه ورکوئ. ځکه ځینې کسان وایي زموږ نه 1500 والي، ځینې وایي زموږ نه 1000 والي. خو په دې کې یو بله خبره هم ده چې د کومو کسانو سیم بند شوی نو د هغې ګوره رایستې چې دي هغه به 1500 روپۍ کېږي. هغه فرانچایز نه چې تاسو راوکاږئ هغه اوس روپۍ الي ځکه چې د حکومت د طرفه پې ټیکس هم لګېدلی دی. نو د دې د وجې نه هغه ګران کړی دی. خو کوم چې تاسو نوی سیم تاسو له درکوئ نو دغه سیم چې دی دا د هغو له طرفه مکمل فری چې دی دا ورکړی کېږي. نو د ټول نه لازم خبر دا ده چې 15 تاریخ د دې اخرنی تاریخ دی، د هغې نه مخکې خپل سیمان نه ولئ چې تاسو ته هم راتلونکی قسط چې دی دا تاسو ته میلاو شي.